او زمونږ په پښتنو کې که یوه جینۍ وایي چې ما فلانکي اله خوښ دی نو خبره 302 ته بیا لاړه بیا پرېږدي چېرته چې خپل نورانو بچیو دپاره ودونه کوي نو هغوی ته خو خوښه ورکوي چې بچی ته کم ځای کې خوښه دی مونږ ته ووایه یا مونږ دپاره فلانکي جینۍ کوم دا تا خوښه دی او که نه او چې کله خپلې ښځې بچي ورکوي بیا هغې سره دومره ظلم کوي چې خبروي مې نه خاص کر په پښتنو کې دا ډېر یو بد صفت دی چې خپله خور یا لور په مشونتوب کې به چاته ویر کي د هغې کیژدا به وکړي او چې کله دا رالویه شي دی به هغه هلکه نه وي خوښ نو چې کله دا ماشومه انکار وکړي نو د دې پلار یا د دې ورور هغه به اسمان په سر راخلي چې ته څنګه وایې چې دا زه نه کوم دا خو زما د غیرت خلاف دی زه شرمېږم ما خو د حساب کیژدا کړې دی په مشروطیب کې اوس په خلک څه وایي نو په زور به د هغې واده وکړي او همیشه دپاره به هغې زندګي تباه و برباده شي داسې کار چې څوک کوي هغه یو لوی جاهل انسان وي هغه یو لوی ظالم انسان وي د ستا خور دی یا د ستا لور دی هغه چې رالویه شي هغې ته به خوښه ورکړي ورته به ووایي چې فلانکي ځای کې زه د ستا رشته کوم دغه ځای تا خوښ دی او که نه داسې نه چې هغه خبر هم نه دی تا د هغې رشته کړې دی دا بالکل ناجایز دی ولې د جنۍ حق نشته د جنۍ هم د حق دی چې په خپله خوښه دې واده وکړي او زمونږ په پښتنو کې که یوه جنۍ وایي چې ما فلانکي اله خوښ دی نو خبره 302 ته بیا لاړه بیا پرېږدي چېرته نو چې کله درته خور لور ووایي چې فلانکي زما خوښ دی هلته ما ویر که نو ډاریکې ویر کوه تاخیر مه کوه کله بیا دا ډېرې د بدنبي سبب وګرځېږي ستا دپاره د شرمېدګي سبب دپاره وګرځېږي نو چې په کوم ځای ګوته کېدوي او ځای مناسب وي نو ډاریکې ویر کوه خو زمونږ پښتانه داسې نه کوي چې خپل نورانو بچیو دپاره ودونه کوي نو هغوی ته خو خوښه ویر کوي چې بچی ته کم ځای کې خوښه دی مونږ ته ووایه یا مونږ دپاره فلانکي جینۍ کوم دا تا خوښه دی او که نه او چې کله خپلې ښځې بچي ورکوي بیا هغې سره دومره ظلم کوي چې خبروي مې نه زه منم چې پښتانه دین نه خو خبره دي خو په دین باندې ټکی عمل نشته هغه پخواني رسم رواجونه دغه جهلتوب طریقې اوس هم ورکېدي چې دین ورته څه وي هغه نه کوي چې خپل غیرت خپل ضمیر ورته څه وي هغه کوي